چې علم اعلی شری د مولا نه به زده کوي، د مولا لپاره د مدرسې ضرورت راغلی دی. د څه راغلی دی؟ د مدرسې. نو ګوره علم خو انشاءالله پر خپلو ماشومانو زده کوي او که نه زده کوي. لاس اوچت کړئ چې څوک وایي چې زده کوو لاس اوچت کړئ، لکه دا یو وعده خو شوه. اوس انشاءالله چې علم زده کوو پر ماشومانو نه، د ډاکټر صاحب نه به زده کوو، د انجینر صاحب نه به زده کوو، د مصري نه به زده کوو، د لوار نه به زده کوو، د ترکان نه به زده کوو، د چا نه به زده کوو؟ د مولا نه به زده کوو. نو چې د مولا صاحب نه اوس زده کوئ نو کوم ځای کې به زده کوئ؟ مدرسه کې به زده کوئ. نو چې مدرسه کې زده کوئ نو تاسو به د دې قاري صاحب له مدرسه انشاءالله جوړوئ او که نه جوړوئ. دا غریب خو ناست دی، زما په خیال اتمه میاشت دی که نه؟ دا اړه مې باندې ډېر خفه شو. ګورې اتمه میاشت دی، دا اتمه میاشت. الله دې بیخ د دې پیسو باسي. حرام یې یادومه ښه څه حرام یې دې خلکو سره دا نه پیسې دي حرام یې. د ظالم زامنو په دې جوماتونو یې ولګوئ، په دې مدرسې یې ولګوئ، په ډمو یې لګوئ، په ډمو. هلکه لګوي یې که نه لګوي؟ لګوي یې په ډمو یې لګوي. د ظالم زامن اجراګان راولي، ډمې راولي او په اجراګانو او په ډمې یې لګوي. د خدای ظالمه په شرابو باندې یې لګوي، په ودونو باندې یې لګوي، په کرن خان باندې لګي رې ولې د ظالم زویا. نو چې په کرن خان او په ډم او په ودونې لګي نو په دې قاریانو باندې چې مدرسه جوړه شي نو دا به ستا د آخرت خیر وي او که نه وي انشاءالله خیر. تاسو به کوشش کوئ، ډېر هم نه تنګومه ښه. کو غل به د کوره پورې نه زغلی، لږ به یې زغلی، ځکه لاره به وله ورکوې. که لاره دې ورنه کړه پیشو هم لیم چې لاره ورنه کړې نو بیا راواپس کېږي. ګورې ښه ډېر هم نه تنګوم، خو انشاءالله قاري صاحب له به د مدرسې انتظام کوئ انشاءالله. تاسو به انشاءالله اړه کې دا نیت راولئ. تاسو چې کله اړه کې دا نیت راوسته چې انشاءالله موږ باندې قاري صاحب له انتظام کوو، موږ تاسو ته دا نه وایو چې دله یو واته شلې چې موږ کناله کورو په بیه باندې والې، نه دا تاسو ته دا هم درته نه وایو چې دله یو 10 او 20 کناله کور په بیه والې. خو دا خو ډېره اسانه ده چې تاسو دله د یو 100 کمرو کور انشاءالله په کرایه باندې والې او ملګري راجمع شي. ګورې دا باران چې کله ډېر شي نو څه ترې نه جوړ شي؟ سیلاب ترې نه جوړ شي. دا سمندرې د څه نه جوړې راغلي دي؟ دا د باران نه جوړې دي. دا غټ غټ لوی لوی غرونه چې راغلي دا د وړوکو وړوکو کاڼو نه جوړ. تاسو چې خپله روري، دوستي، مسلماني، پښتونولي راجمع کړه او د دې ماشومانو د استقبال او د مستقبل سوچ هم وکړه، د دوی د نیک تعلیم سوچ هم وکړه. الله پاک په انشاءالله ستاسو نه مدرسه قایمه کړي انشاءالله. د تبلیغیانو خبره اراده هم کړې ده او که نه هم ده کړې. یو خو هغه داسې اراده یو سپین ږیري وي پاسې وي ولیکه او وي څه ولیکه وي هغه ولیکه چې وي غزي نه او کوي وایي. نو تاسو هم هغه خو نه ده کړې که نه انشاءالله. ښه په ښه اراده هم ده که نه انشاءالله. کوشش به کوئ چې د دې مدرسې د تعمیر او د بندوبست، تعمیر نه مې مراد بندوبست دی، د بندوبست او د کرایې د مکان لپاره به انشاءالله یو کمیټي جوړه کړئ انشاءالله. قاري صاحب سره به انشاءالله په دې مشوره کوئ او تاسو انشاءالله د میاشت 15 ورځې کې یو کمیټي جوړه کړئ او انشاءالله د یو ښکلې مزیدارې مدرسې افتتاح د کرایې په مکان کې وکړئ. الله اخوا مالک او بادشاه ذات راغلی دی. ستاسو دا مدرسه به الله تعالی داسې کړي چې دې ته به انشاءالله مخلوق را روان وي، ځکه دا ډېر ښکلې د فصاحت او د بلاغت او ډېر د تجوید والا او ډېر بهترین قرت والا قاري صاحب زموږ دی. نو انشاءالله د ده په دې خلق الله فصاحت اچولی دی، ژبه هم ډېره ښکلې ده، مزیداره ده، قرات هم ښه دی او انشاءالله کار هم برابر راغلی دی. نو زما تاسو ته دا درخواست چې ماشومان هم رالیږئ او مدرسه کې به انشاءالله کوشش کوئ. الله هم خوشحاله که.